السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خپل کلی وایو امید کوم چې تاسو ټول به روغ خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ. ډېر زیات ظلم شوی چارسدہ کې یو ظالم د جومات امام راپاسي د اتو کالو ماشومه سره زنا بدکاري کوي او د هغه بدکاري کولو بعد هغه ماشومه ډېره زیاته بېدلدۍ سره قتل کوي. دوستانو جومات امام اخر داسې کار ولې داسې ولې مجبور شو معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ نشان څخه مخوخه چې لمون خالي اوانه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. د جمعات امام د اتو کالو ماشومه سره بدکاري وکړه، زنا وکړه او د هغه زنا کول نه بعد ډیره زیاته بېدلدۍ سره قتل کړه. ستانو دا واقعیا د چارسدہ د واقعیا په چارسدہ کې رامخته شوې ده چې تیر روز د جمعات امام راپاسي او د اتو کالو ماشومه چې په لار باندې روانه وي ځان له سروړي دکان ته روانه وي هغه ماشومه نیسي هغه خپل ځان سره کول ته بوزي هغه سره بدکاري کوي هغه د زنا نشانه جوړوي او بیا ډیره زیاته بېدلدۍ سره قتل کوي. وجه یې قتل کوي چې جومات امام وایي ما په دې وجه باندې قتل کړه چې سبا زما نوم ونه شرمېږي دا ماشومه حقیقت راښکاره نه کړي. خو بیا هم د دې ماشومې نه علاوه حقیقت راښکاره شو او زه وشرمېدم عزت ته پرې ډېر غټ نقصان ورسېدو. دوستانو نو بیا ترې پوښتنه وشوله چې تا داسې کار کولو او تا خپل عزت په تا باندې ډېر زیات ګران نو تا داسې کار ته مجبوره ولې شوې خل ته داسې کار ولې وکړو. بیا د جومات امام چپ پاتې شو او ویې ویلې چې زما ډېره زیاته غټه ګناه شوې ده. الله دې وکړي چې ته هغه بدترینه سزا میلو شي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخوخه چې زموږ خالي اوانه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. والسلام.